مباح چې دی کنه دا څه ته وایي؟ مباح هغه عمل ته وایي چې د هغې کول هم جایز وي او که هغه کار ونه کړي نو څه ګناه پکې نه وي. مباح ډېر مباح شیزونه وي چې د هغې کول جایز هم وي. مثال طور باندې ته بازار ته ځې نو که ته بازار ته لاړې تا ته پر جایز هم دی، که بازار ته لا نړې نو تا ته څه ګناه نه میلاویږي. نو مباح هر هغه عمل ته وایي چې د هغې کول او نه کول دواړه برابر وي. د هغې کول او نه کول دواړه برابر وي، دې ته څه ویلی کېږي؟ مباح عمل ویلی کېږي. په شریعت کې د دې ډېر نظایر دي چې مباح څیزونه کم کم دي او یو وی مستحب. مباح مستحب کې فرق دا دی چې مباح هر هغه عمل ته وایي چې د هغې کول او نه کول دواړه برابر وي، او مستحب هر هغه عمل ته وایي چې د هغې په کولو کې ثواب وي، چې د هغې په کولو کې څه وي؟ ثواب وي. اور که چېرته تا هغه عمل ونه کړي نو تا ته ګناه نه میلاویږي، خو په کولو کې څه وي؟ ثواب وي. نو فرق دا شو چې مباح هر هغه عمل ته وي چې د هغې کول او نه کول دواړه برابر وي، او مستحب هر هغه عمل ته وي چې د هغې په کولو کې ثواب وي. هغه عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه ثابت وي، لیکن نبی صلی الله علیه وسلم اور یا صحابه کرامو په هغه عمل باندې پابندي نه وي کړ. کله هغه عمل پرېښودلی هم وي، کله هغه عمل کړی هم وي، نو دې ته مستحب ویلی کېږي. فتاوا شامی کې دي ومستحب ویسمى مندوبا، چې مستحب ته مندوب هم وي اور ادب اور فضیلت ورته هم وي. اور مستحب هر هغه عمل ته وي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى، چې نبی صلی الله علیه وسلم کله کړی هم وي اور کله پرېښودلی هم وي. وما احبه السلف، مستحب هر هغه عمل ته وي چې سلفو هغه عمل خوښ کړی وي، هغه عمل خوښ کړی وي، هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته مستحب عمل ویلی کېږي، هغې ته مستحب عمل ویلی کېږي. نو خلاصه دا ده چې مباح عمل هغې ته ویلی کېږي چې د هغې کول اور نه کول دواړه برابر وي. هر چې مستحب عمل دی هغه عمل ته ویلی کېږي چې د هغې په کولو باندې انسان ته څه میلاویږي؟ ثواب میلاویږي، ثواب میلاویږي. نو ځان د حرامو نه بچ ساتل پکار دی، حرامو نه ځان بچ ساتل پکار دی. حرام څه ته وایي؟ ما ثبت بدلیل قطعی دلالة وثبوتا مع الشدة في المنع. حرام هغه عمل ته وایي چې په دلیل قطعي سره ثابت وي د هغې حرمت، اور دا د فرض په مقابله کې وي د مأموراتو نه. عند الحنفیه تحقیق الاصول کې دي. ځان د حرامو نه بچ ساتل پکار دی، ځان د حرامو نه بچ ساتل پکار. دارنګه یو لفظ وي سنن زوائد. سنن زوائد څه ته وایي؟ فتاوا شامی کې دي چې ترکه لا یوجب اساءة ولا عتابا، چې سنن زوائد هغې ته وایي چې د هغې پرېښودلو د وجې نه انسان د برای مستحق کېږي نه او نه د ناراضګۍ مستحق کېږي. لکه سنن زوائد انسان پرېږدي، د مازدیګر لمانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل، د سنن زوائد دي، د سنن سری زوائد دي. دارنګې حجامه لګول، حجامه او پچنه چې ورته ویلی کېږي، ښکر لګول، دا هم سنن زوائد دي. سنن زوائد دي، په دې کې فایده ده، انسان جسم ته فایده میلاویږي. لیکن که یو سړي پچنه ونه لګول، ښکر یې ونه لګول، نو تا هغه ته دا نه شي ویلی چې ته سنت پرېښوده، ته سنت پرېښوده، دا ورته نه شي ویلی. نو سنن زوائد څه ته وایي؟ چې د هغې د پرېښودلو د وجې نه انسان د برای اور د عتاب مستحق نه ګرځي. لکه یو سړی سنن زوائد پرېږدي لیکن فعل افضل، لیکن د دې کول څه دي؟ افضل دي اور بهتر دي، د دې کول افضل دي اور بهتر دي. لیکن زموږ ستاسو خلکو هر سنت به پرېږدي. یو دي سنن مؤکده چې د هغې پرېښودل بلا عذر انسان د برای مستحق ګرځي، د عتاب مستحق ګرځي. فتاوا شامی کې دي ولهذا كانت السنة المؤکده، د دې وجې نه سنت مؤکده چې دي قریبة من الواجب فی لحوق الاسم
دا د واجب نږدې دي، یعنی که یو سړی دا پرېږدي نو په دې سره انسان ګناهګارېږي. کما فی البحر ویستوجب تارکها التجلیل، اور څوک چې دا پرېږدي بلا عذر د مستحق ګرځي د ملامتیا اور د گمراهۍ. یعنی تحریر کی دی ای علی سبیل الاصرار بلا عذر، همیشګری سره یو انسان سنت مؤکده پرېږدي بلا عذر، بلا عذر پرېږدي نو دا انسان د ملامتیا سره جوړیږي، مستحق ګرځي. او یو دی فرض. فرض څه ته وایي؟ علامہ شامی رحم الله اور دور فقها ذکر کوي چې ان الفرض ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة فيه. فرض هغه ته وایي چې په دلیل قطعی سره ثابت وي اور هغه په باره کې څه شبهه نه وي. قال فخر الاسلام في اصوله الحكم اما ان يكون ثابتا بدلیل مقطوع به او لا. یو حکم په دلیل قطعی سره ثابت وي یا په دلیل قطعی سره نه وي ثابت. والاول هو الفرض، کم حکم چې په دلیل قطعی سره ثابت هغه ته وایي فرض وایي. والثاني اور کچرته په دلیل قطعی سره ثابت نه وي بیا به د دوه حالتونو نه خالی نه وي. اما ان یستحق تارکه العقاب، یا به د دې پرېښودونکي د عذاب مستحق وي، او لا یا به نه وي. والاول هو الواجب، که د هغې پرېښودونکي د عذاب مستحق وي نو دا سره واجب دی. واما الفرض فحکمه اللزوم، هر چې فرض دی د هغې حکم دا دی اللزوم علما بالعقل وتصدیقا بالقلب، چې تبه په جبې سره د هغې اظهار کوي اور عمل پې لازم دی، او په زړه سره به د هغې تصدیق کوي لکه اسلام شو، یا به عمل به پې کوي په بدن سره لکه د شریعت ارکان شو. او څوک چې د دې انکار کوي د فرایضو نه په دې سره انسان فاسق جوړیږي. او څوک چې دا پرېږدي بلا عذر نو په دې سره انسان څه جوړیږي؟ که انسان انکار کوي نو دې سره کافر جوړیږي، او که بلا عذر پرېږدي نو په دې سره انسان فاسق جوړیږي. هر چې واجب دی نو په دې باندې عمل لازم دی په منزله د فرض باندې، لکه څرنګه چې فرض باندې عمل لازم دی واجب باندې عمل لازم دی. لیکن لا علما علی الیقین، هاکا یو سړی د دین انکار وکړو په دې سره د کافر نه جوړیږي، ځکه د دې په ثبوت کې سره شبهه ده. علامہ شامی ذکر کوي حتی لا یکفر جاهده، یو سړی د دې انکار کوي نو د دې منکر ته باندې ته د کفر فتوا نشي لګولی، البته د دې پرېښودونکی دا سره فاسق دی. دا اختصار سره مسله وړاندې ذکر کړه چې مباح څه ته وایي، مستحب څه ته وایي، او به سره ملتے جلتے نور الفاظ دي، فرض دي، واجب دي، حرام دي، دا څه ته وایي. نو د دې تذکره ما وکړه. خلاصه او حاصل دا دی چې مأمورات په دې باندې عمل پکار دي. مأمورات څه دي؟ فرائض دي، واجبات دي، سنن هدا دي یعنی سنن مؤکده دي، او مستحبات دي. دا دې باندې بجاوري پکار ده، او کم چې مباح دی د هغې کول او نه کول دواړه برابر وي. اور کم چې ممنوعات دي هغې نه ځان بچ ساتل پکار دي، لکه حرام دي، مکروه تحریمي دي، مکروه تنزیهي دي، د دې شیزونو نه ډډه پکار ده.